السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالجلال. تاسو به ګورئ A to Z الکترونیکس یوټیوب چینل. یو ځلې بیا ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. دا زموږ سره 1.5 سمرسیبل موټر دی، سینګل فیز. د دې به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې د کاغذ طریقه درښیم چې تاسو به په څه طریقې سره په سمرسیبل موټر کې کاغذ په صحیح طریقې سره تاسو کاغذ فټ کوئ. اکثر زیات تاسو وشي د دې چې کله تاسو موټر جوړ کړئ او تاسو فټ کوئ، نو اکثر زیات د کاغذ د وجې نه ستاسو نه موټر شارټ شي او موټر چې کله د پریس کېدو په ټایم کې ستاسو نه کاغذ چې کوم دی هغه خراب شي یا کاغذ لاړ شي یو سایډ ته. نن به تاسو په دې ویډیو کې د کاغذ ټوټل صحیح طریقه درښیم. اکثر زیات لکه مثلا د 1.5 شو 1.1 شو دا سمرسیبل موټر چې دی زیات کسانو سره د دې د پریس ماشین نه وي، اکثر په ټک باندې دا چې دی دا ور پریس کوي، په سټک په ذریعې سره دا ور پریس کوي، نو اکثر په هغې سره داسې کېږي چې ستاسو دا کاغذ چې دی دا یو سیټ ته لاړ شي. بل دا کار کوئ چې کله تاسو موټر جوړ کوئ نو تاسو چې کاغذ کېدوئ او وایډنګ یې کوئ، نو بل داسې شی کوئ چې کله ښه وارنش په صحیح طریقې سره وچیږي نو بیا تاسو موټر فټ کوئ. اکثر داسې هم کېږي چې کله تاسو موټر فټ کوئ او موټر کله فټ کوئ نو په هغه ټایم کې تاسو وارنش چې دی هغه صحیح نه وچ شوي او تاسو فټ کوئ، نو هغه سره دا کاغذ چې کوم دی هغه پکړ نه وي کړی، هغه هم وځي دغه طریقې سره، ځکه چې دی دغه بله خبره دا ده چې کله تاسو موټر په ټک سره وباسئ یا دا غاړې ماړې خراب شي، نو تاسو کوشش کوئ چې دا غاړې چې کوم دي دا په ساند ماشین یا په ګلنډر په طریقه باندې دا داسې لږ معمولي شانته کې دا کوئ چې دا کوم پتری بار ته راوتی دا اکثر سختیږي. ټیک ده. بل دا کار کوئ چې کله تاسو سټیټر فټ کوئ نو تاسو لږ ګریس رالی دی له داسې ګریس ورکوئ. په دې طریقې سره تاسو لږ ګریس ورکوئ نو دا سټیټر به په ور فټ کېدو په ټایم کې هم اسان وي. که چېرې تاسو دا بېرته واپس وباسئ نو دا به ویستلی کېږي هم اسان. صحیح ده. بله طریقه دا ده اوس په تاسو راشئ د دې چې تاسو کاغذ کوم استعمالوئ نو تاسو کوشش کوئ چې کله د 050 نه بره چې کوم موټر راځي، د 050 نه چې کوم موټر پورته راځي نو په هغه کې تاسو 7 نمبر شیشه فایبر استعمالوئ. دې کې دا اوس 10 نمبر دی تاسو کتلی شئ، په هغه کې تاسو 7 نمبر فایبر استعمالوئ. چې کله د 050 نه موټر غټیږي نو په هغه کې تاسو بیا 10 نمبر چې کوم دا شیشې والا شیشه فایبر دی هغه تاسو په دې کې 10 نمبر استعمالوئ. ټیک ده. ګوره فرسټ اف ال به راشي یو چې کاغذ تاسو کله ږدئ چې د کاغذ کوم اینې دا کاغذ موږ داسې رامات کړی دی دا داسې راځي که نه، نو تاسو به کوشش کوئ چې تاسو به کاغذ داسې نه کټ کوئ، تاسو به کاغذ داسې کټ کوئ چې دی نه داسې به کټ کوئ، داسې کوم داسې چې نه راماتېږي لچک دی نه تاسو کتلی شئ په دې کې لچک دی داسې، او که زه داسې رامات کړم نو په دې کې لچک نشته، دومره دا په خپله باندې داسې رامات شوی، نو کاغذ به تاسو په دې طریقې سره داسې به موږ کټ کوو. صحیح ده. داسې په سرورتوب باندې به دا موږ کټ کوو. نو ګوره تاسو به فرسټ اف ال راشئ تاسو به داسې پوټه به راواخلئ، که پوټۍ کې انچټې وي خو زما سره اوس پوټه ده. ګوره دا تاسو کتلی شئ دلته زموږ سره دی تقریبا ټوټل زموږ سره ټوټل چې کوم سلاډ دی دې کې نه ښکاري دا زموږ سره 8 انچې دی. صحیح ده. 8 انچې دی. ټیک ده. نو تاسو به داسې شی وکړئ چې زموږ سره 8 انچې دی تقریبا تاسو به د پوټې په ذریعې دومره به تاسو بار کوئ نه چې دومره دلته وي. بله خبره دا ده اکثر که تاسو سره زوړ کاغذ در سره وي لکه د دې چې کوم خپل کاغذ وي که نه، نو هغه کاغذ هم تاسو په دې کې د دې ناپ اخیستلی شئ. دا غاړې چې کومې دي دا ول تاسو داسې ازادې کړئ، داسې نه داسې رازادې کړئ او داسې. نو که تاسو نوی یې پهله ځل منې کاغذ کې دی نو د دې نه هم ناپ اخیستی شئ، د سرورتوب ناپ دې هم اخیستی شئ چې دا څومره پلن کاغذ دی. په دې طریقې سره تاسو یو کاغذ کټ کړئ نو هغه بیا په دغه طریقې سره تاسو د دې نو ټول کاغذونه کټ کولی شئ. صحیح ده. زه اوس دلته نوی ناپ اخلم. ګوره تاسو به راشئ دلته تاسو به د دې نه داسې په اندازې سره والئ چې یاره زما سره دا کاغذ چې دی دا څومره راماتېږي په دې اندازې سره به تاسو مثلا ګوره دا کاغذ چې دی دا زما سره څومره رامات دی دومره رامات نو د یو په دوه به دلته ځای سې واپرېږدي دواړه سیټه. ټیک ده. ګوره دا زه اوس په دې طریقې سره تاسو کتلی شئ دا زما سره په دې زمانې برابر رالی. نو زه به راشم تقریبا دلته یې کټ کړم. ټیک ده. دا تاسو کتلی شئ نه دې سیټو ته دومره ځای پاتې شو، دې سیټه ته پاتې شو، دې په نیمایي چې دا رامات شي نیمایي داسې کالر وله ورکړي که نه، دله به لازمي ښه په صحیح طریقې سره دا کالر ورکوئ. ټیک ده. دغه زموږ سره ناپ شو. په دې ناپ له زه اوس کاغذ کټ کوم. تاسو به راشئ دا پوټه به ستاسو در سره وي. په دې پوټه چې تاسو کله کاغذ کټ کوئ نو تاسو به کوشش کوئ چې کله د غټ ریل نه تاسو کاغذ کټ کوئ هم په پوټه باندې سیده کټ کړئ چې تاسو سره کاغذ چې دی هغه تیرچه را نه شي. ټیک ده. تاسو به اول راشئ په دې به ځان ته داسې نښې وکئ. ټیک ده.
دلته چې موږ کومه د مارکر نښه کلې دې سر پسې به تاسو نیسئ. ټیک ده. د هغې نه بعد به راشئ دا به داسې کټ کوئ. ټیک ده. دا زموږ سره کټ شو. نو تاسو به یو کار کوئ، دا مارکر چې کوم دی د دې دا کیله پیړئ که نه. اوس ما ناته دې مارکر د دې سره پورې اخیستی دی دې سایډ پسې که نه. خو که تاسو بیا هم خیر دا کوئ لکه اکثر به کاغذ یا لنډ شي یا څه که نه، نو تاسو په دې سایډ پسې خیر دا کټ کړئ. که بیا لږ وګورو چې دغه نښې والا چې کوم ځای دی دا ترې بیا کټ کولی شئ. ټیک ده. زه اوس په دې سایډ پسې ځمه، د چې کوم د مارکر چې دې سایډ ته چې کومه کیله ده په دې سایډ پسې ځمه. که بیا لږ څه واوځو بیا به ترې وروسته کټ کړو. ټیک ده. دا زموږ سره یو سایډ کټ شو. بیا به تاسو داسې یو وکړئ، دلته به راشئ. اکثر په دې ځای کې لږه معمولي شانته کې تیرچوالی راځي که نه، تیرچوالی راځي. دا به تاسو په دې طریقې سره کټ کړئ. داسې به وګورئ تاسو څخه ګونیا د صحیح په هغه باندې هم کېږي ډېر په اسانۍ سره. دې کې لږ معمولي تیرچوالی دا به تاسو لرې کړئ. ټیک ده. دا به تاسو بالکل سیده کړئ. دا زموږ سره فټ شو. بیا به تاسو داسې وکړئ چې دا کاغذ به تاسو راواخلئ، دا کوم چې د دې خپل کاغذ دی د هغې دننه تاته به دې پته لګي. ګوره داسې به تاسو په دې باندې کېښودئ، داسې چې داسې کله تاسو کېښودو نو دلته به تاسو نښه وکئ. ټیک ده. چې کله هم داسې په دې باندې نښه وکړله نو بیا به داسې وکئ، دا پوټه به راواخلئ، د دې نه چې کوم داسې نه داسې به دا ټیک ده. دا زموږ سره بالکل سیده دی، تاسو کتلی شئ. بیا به تاسو داسې وکئ د دې نه چې دا کوم بار وي دا به پکې دې کې نه راولئ. ټیک ده. صرف د دې مارکر نه چې دننه کوم ځای دی دا صفا دا به راولئ، کټ پې کئ ترې. تاسو به داسې کاغذ ځان له اوس یو ناپ لپاره برابر کړئ، بیا دې باندې بیا نور کاغذ دلته ږدئ او په مارکر ترې را کټ کوئ. ټیک ده. اوس دلته زموږ سره دا کټ شو. تاسو به داسې وکئ، دا به تاسو داسې راماتوئ. لکه اوس مثلا دا کاغذ زما داسې پروت دی که نه، داسې نه داسې لچک دی که نه، نو دا به تاسو داسې نه ږدئ. صحیح ده. دا به تاسو داسې نه ږدئ، دا به تاسو داسې راماتوئ. دا غاړه به هغسې ټماتو. ټیک ده. داسې کالر به ورکوو. بل چې کالر ورکوئ کوشش کوئ چې دومره درمیان کې ورکوئ، ډېر سیوا کالر به تاسو نه ورکوئ. ټیک دی. نه داسې. ټیک ده. دا کالر ما ورکو. اوس به دا کالر موږ په څه طریقې سره داسې را پریس کوو. زموږ سره اوس دلته پوټه را سره ده، دا چې کومه پوټه ده که نه، دا پوټه به تاسو راوالئ. ګورئ په دې طریقې سره داسې ډېر به پسې داسې راکاږئ، داسې به یې راکاږئ نه. اوس دا زموږ سره فرش شو، نه بالکل داسې فرش شو که نه. دا چې اوس دا کوو ګورئ په دې کې به هغه چورسوالی نه راځي که نه. اکثر ځینې کاغذ یې داسې دغه شوی دی که اوس خپل لچک پیدا شو، نه لچک په دې کې شو. دا لچک چې دلته ولګېد دا ډایرکټ خپل ځای ته چې کوم دی هغه ورسېږي. ګورئ لاول به راشئ دلته یې داسې به دا کاغذ کېدوئ، دلته به وګورئ زموږ سره دا ناپ لږ شانته کې غټ دی. تاسو ته ما کومه خبره کړې وه دا ځای به ترې کټ کړئ. دا ځای چې کوم دی دا به ترې ایریا به ترې درې کړئ. ټیک ده. دا ایریا هم درې کړه. په دقه درمیان سایز کې به دا هم رامات کړئ. داسې کالر به ورکړئ څنګه چې ما هغه له ورکړلی و داسې به دې له ورکړو. بیا به راشئ دا به هم داسې پریس کړئ. دا به داسې کوئ نه چې کله یې پټ کوئ دا به داسې ګول کوئ. ټیک ده. چې کله هم ګول کړو دا اوس ګورئ تاسو کتلی شئ اصل کې چې تاسو کله کاغذ صحیح ور پریس کوئ نو د هغې دغه په دې باندې برابر وي چې تاسو کله دا تاسو کتلی شئ زموږ سره بالکل برابر رالی، بالکل پریس کاغذ دی. ټیک ده. چې کله تاسو د دې دا کالر ستاسو نه داسې دننه پاتې شوی نو هغه کاغذ په وتلو کې اسان وي. هغه بیا چې کله تکویل پریس کړئ هغه وځي. دا کالر به تاسو د دې داسې بار سیټ راولئ. نه تاسو کتلی شئ زموږ سره کاغذ چې دی په صحیح طریقې سره د کاغذ چې کومه
طریقه ده هغه په دې طریقې سره کیږي. ټیک ده، ویډیو به ډېره زیاته اوږده کیږي، نو په دغه طریقې سره دا وړه شانته کې ویډیو انشاءالله د دې د وایډنګ چې کومه ویډیو ده فارموله ده هغه به تاسو ته هم ښیم، ځکه چې دا ډېر نری چې کوم سایز دی هغه 1.5 میټر دی. د دې فارموله به درته هم ښیم په پارټ 2 کې انشاءالله. که ویډیو مو خوښه شوي زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې راسي. چېرته هم چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ. الله په امان.